الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین منار التوحید خدمتگارانو علماء کرامو عوامو مرگرو دخواهشانا راغلو دوستانو مسلمانانو دار سنمک کی اغا طلباولا دا غی مشرانو کشرانو لا دا غی متعلقینو لا مبارکی ورکوم. کم جنن دے دا کی دستار فضیلت ورپسر شو او یولوی بوج یولوی ڈیوٹی یولوی ذمداری اغیتا والا شوا. زما دعا دا چا اللہ دی دیلہ دا دغا ذمدارائی احساس امور کی او اللہ دی واللہ توفیق امور کی چدائی دغا ڈیوٹی او ذمداری سرطاز صحیح طریقہ بعد دیورا صحیح او بدے ملک دا امن دا خلق دا خیر خواہائی اور صحیح حق دا اللہ دو دین ادا کی. دا مدرسہ منار التوحید دا مٹی دا دیر وقتنا روانا دا اللہ دے حضرت مولانا عبدالرحیم سیبلا دا بچی مولانا زاہد اللہ سیبلا او چاچ دا غی سر مرگرتیا کڑی وا اللہ دے غی دا جان کیستا کی او اللہ دے قبرون منور کی
ننم بدی مدرسہ کی زمانگا حضرت مولانا عبداللہ چارباغی سے نور علماء کرام او مرگری خدمت کری دا اللہ دا دین دا قرآن او دا سنت اللہ دا نورم توفیق ورکی چه دغس دا اللہ دا دین خدمتو کی او خلقو تا خیر کو رسی قانون دا دے چهر یو انسان اگر مینا واری محبت واری دا سیو انسانو نشتے چه اگر پا مینا و پا محبت باندے نپوئی گی دا مینا و محبت دا پا زناورو کی امی وغد دوام نہیں دا نشگیرائی نہیں یا وقتی توری دا زناورو دا خپلو بچو سرنگی نہیں پای والا ورکی بچی تا ادریگی و یا وقت راشی چی اخبر بچے پخکر ہوئی او دا زاننے شڑی دا مرغوم دا اخبر بچی سرنگی نہیں چر دا چلے پیشائی گوری ملک گوری دانا گوری نوار آوالی او اغاد جال تراڑی او اخبر بچے و تخلو آزا کئی او غنور کئی و یا وقت آسے راشی چو ماہ مرغائی ٹیلی ورگئی اخبر بچی دا او دا جال میں او باسی او چه کلا بچے دا جال نوزی نو بیان مور پیجنی او نپلار پیجنی بچے پہ یو آلوزی او پلار او مورے پہ بلا آلوزی او بیاد یو بلنا خبر نہیں انسانانو بیادو قسم دی یو آگا دی چی اگر اللہ تابدار دی او دوے ماغ دی چی اگر نافرمان دی کم انسانان چی اگر نافرمان دی نزاغی محبت او منو دوام نلری دا غیم اولادی بچی خدا اولاد دا بچو سرے آغا بینا نہیں کما چا دا فرمان بردار و دا تابدار ہو چی بچی اتالو سکانو تورسی نو بیا دے وی دفل اختیار خاون دے دا خوخر چاگار سکئی پا قانون کی ورددائی خودی چی بیاد مورا و پلار اختیار نشتے نو جنای زان لا بوائی فرینڈ نیولی او الگ زان لا گرل فرینڈ نیولی او خپلا خوغی او پلار او مور اختیار من نی چی با کم لار او کم طرف تلار کم دا اشماو کرا او کم دا رس تیرا کرا اگا مینا اگا محبت اگا بیا ختم شوی صرف دو رئی چه نور زناورو نے لگ فرق دائی چه دا غی رز معلوم نی او دی والا یو ردی خولی چاہے دا پیر دے وی اگی تا دا مورا پار یوم والدین وی نو بکار کی عورت چاہتا مورا پار تا راہکارشی دا یوم والدین دا او دا پیرس دے دا پائی کی راشی ورسرائی او دائشی یو گلدستا والا دا گلونو راڑی یا نور تپوس نگئی اول سنٹر کے داخل کری یو قوم دے چه دا غی مینا دا او دا غی اگا مینا دوام لری یا بیشگری لری او اگا قوم اگا مسلمان دے و اگا مسلمان چه اگا دا قرآن و سنت تابداری دا قرآن و سنت دا خبرداری نو دا غی مینا دا غی محبت تردی حدا پوری چه غی یوبل تاون داوئی چه دا مور او پلار سر مینا کوا دا غی سر محبت کوا او قرآن دا غی ذکر کئی وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا انسان تا من حکم کرے چه دا مور پلار سر بخکوئی احسان بکوئی دا مور پلار کلا بدنی او کلا روحانی بدنی خو بخبل زائے
روحانی استاد چې د هغه شاګردانی طلبای او استاد کینی نو طالب د خپل سره پړکې کوس کی او هغه د ټوکې کې او پس مکا دوا چي استاد جی بدی کینا کو استاد کینی نو شاګرد را منډه کی یو پیته کینی او بلبل تا حضرت ستړي شوی به چې چاپی در نه وکړو دا مینا دا محبت د دې لپاره اسباب دي چې راغلي د وجه دا مینا زیاتېږي او دا دوام لري دا داسې دوام بیا لري چې استاد خو پرېږده که د استاد زیه شاګرد وي او چې د استاد زیه نو هغه استاد خپل استاد ورته پاسي او ګڼه بڼه ورسره کوي ځکه دا مې د استاد زیه دی دا مینا او دا محبت دا موږ ته په کوم مکتب کې ښوولی شي دا موږ ته په کوم ځای کې ښوولی شي د دې لپاره یو مکتب یو ځای چې هغې ته مدرسه وایي کله چې دې مدرسې ته راشي نو په هغې کې دا مینه او دا محبت نصیب شي او کله قرآن کریم د دې مینو تقسیم کوي یو مینه چې هغه دینی مینه ده جایزه مینه ده یو مینه ده چې هغه ناجایزه مینه ده یو تن دی د هغه اخلاق ښایسته دي د هغه عمل ښایسته دی د هغه کردار ښایسته دی نو د هغه سره د خلکو مینه راځي یا د هغه د حسن د مخ د وجې نه یا د هغه د حسن د عقیدې د وجې نه یا د هغه د حسن د عمل د وجې او د اخلاقو د وجې نه خو چې څوک ورسره مینه کوي نو هغه بیا دوه قسمه شي یو هغه شي چې د هغې مینه د شهوت دي لکه مینه د زلیخې د حضرت یوسف علیه السلام سره د هغې هم د پیغمبر سره مینه وه یوسف علیه السلام سره مینه وه خو هغه مینه الله رد کوي او زلیخه په خپله بیا ستومانه ده او هغه وایي وما أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي ززان پاک نکوما إن النفس لأمارة بسوء یقینا نفس حکم کوونکی دی په بدای باندې مگر هغه چې الله پې رحم وکړي وګوره د زلیخې مینه د یوسف سره وه خو هغه مینه صحیح مینه نه وه هغه مینه د نبوت د وجې نه وه هغه مینه د هغه د عقیدې د وجې نه وه هغه مینه د اخلاقو د عمل د وجې نه وه مینا د زلیخې وه خو صرف د حسن د وجې نه وه هم ستومانه شوې د آخر کې او هغه مینې وګوره هغه محبوب یې په تکلیف کې واچو جیل یې پې تېر کړ غلامه یې پې وکړې تکلیفونه یې پې تېر کړ او بل طرف ته مینه د یعقوب علیه السلام هغه هم مینه ده خو هغه مینه وګوره هغه داسې مینه چې قرآن وایي وبیضت عیناه من الحزن د یعقوب علیه السلام سترګې سپینې شوې د غم د لاسه چې د هغه محبوب زیه د هغه نه رک شوی و او سترګې سپینې شوې ځکه اولاد په اولاد یې که نه د حضرت زید پلار او ترونه ای په عربو کې ما ګرځېدل ځکه زیه رکو اوږده واقعه ده او دې وخت کې تفصیل نشم کولی خو حضرت زید مور سره روانو لاره کې خلک ونیوه او غلام یې کو په یو بل به خرڅو حضرت خدیجې واغست
او هغې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکړی و. تره پلار رالل د عربو جرګه یې راغونډه کړه، ځکه عربو کې د جرګې طریقه وه څنګه چې زمونږ په پښتنو کې ده، زمونږ د پښتنو د عربو اکثر خویونه یو شان دي. زدیان هغوی مو ادی ومي، د هغوی ملګری کول هم ګران و، د دی هم ګران دي. خو چې هغه به دې ملګری کړه نو بیا به درنه مخکې روان و، بې غیرتي او دلتوب پکې نه و. او پښتنو کې هم چې کوم پښتانون وایي کې دا خوی و چې به دې ملګری شي بیا به ملګری و. دا اوس پکې یو نیم چاته پیدا شي چې بیا اکثر داسې وي چې هغه به کلک وایي به بیا سم ولاړو، یو ځای به ولاړو. ایم دارالندوه جوړه کړې وه، د جرګې کور پښتانه مجرې جوړی، هم د جرګې ځایونه یي. جرګې راوسته رسول الله صلی الله علیه وسلم له او ګرځېدل به هغه به وي بکیتو علی زید ولم ادر ما فعل احی فیرجع متى دونه الاجل. زید پسې جاړما چې هغه به ژوندی او که هغه به مرګ راغلی. بکیتو علی زید ولم ادر ما فعل احی فیرجع متى دونه الاجل. فوالله ما ادري واني لسائل اغالك بودي السهل ام غالك الجبل. زر پسې ګرځما چې چرته اوچا کې به روک شوی او که غرونو کې به چرته پروت وي. فیا لیت شعری لک الدار عقبة فحسبي من الدنيا رجوك اليمن. او دا اشعار اوږده اشعار دي هغې وي. او بیا وي زه به اوښان هم ستړي کړم، زه به اسونه هم ستړي کړم، خو بچیه تا به ګورم. چا نه چې زیه روم شي د هغه نه تپوس وکړه چې د هغه څه حال وي، په هغه شپې ورځې سم تېرېږي. هغه زوی پسې ګرځېده، حضرت یوسف روټ شوی دی او حضرت یعقوب ورپسې جاړي او د هغه سترګې سپینې شوي دي. د پیغمبر غوندې اولوالعزم سړی، د پیغمبر غوندې صبرناک، د پیغمبر غوندې کلک، او د هغه نظر تلی چې زوی پسې جاړي پټ پټ او زیه نشته. و چې کله 40 کاله تېر شوي دي او زیه پیدا شو، زوی والله وثیقه راولېږله. بعضې خلک په دې نه پوهېږي، نو هغوی وایي دا وګوره موږ هسې وایو چې تبرکات، موږ وایو تبرکات که په صحیح سند باندې راړي تو خو د پیغمبر ویښته یادې، تی امسا یادې، تی چپلې یادې. موږ وایو د پیغمبر د خپو خاورې به موږ د سترګو رانجه کړو، خو په صحیح سند راته پیش کا. او که تاسې یو کږه وږه چوکه راغستې دا د پیغمبر امسا ده، یا داسې پڼې زړې چېرته پیدا کړي دا د پیغمبر پڼې دي، یا سې ویښته راوالې په کټ کې اچولی دا د پیغمبر موی شریف دی. موږ وایو دا دې نه منم، هغه منم چې په صحیح سندي حدیث د پیغمبر چې په صحیح سندي نو زه منم، او چې صحیح سند دی نو زه چې هغه وظایفو جوړ کړی هغه نه منم. هغه منم چې هغه حدیث د پیغمبر وي. حضرت یوسف بل کمیس ورکړ او دا اوسئ زما پلار لا، دا نه چې د هغه کمیس وجه وه چې د هغه زوی کمیس د سترګو علاج ګرځېده، نو پلار یې هم پیغمبر، نو هغه به خپله لمن په سترګو راښکلې وه جوړ شوی به و که نه، خپل کمیس یې ولې نه ګرځېده. دې ته وایي وثیقه. لکه زما نه کور ګړی پاتې شوي او زه مدرسه کې چړي ته وامه، نو زما دا رومیان اوسه کور کې هغوی ته ووایه زما ګړی په میز پرته ده چې هغه درکړي. نو که وړوکي لی ورکوي یا که نه، خو چې زما دسمال وویني نو ورکړي. وایي دا
هغه ول د اسمان ورکړ دي چې څوک دروغ نه وایي یوسف علیہ السلام قمیص راولېږو او چې کله یعقوب علیہ السلام له قمیص راغی د هغه نظر راوګرځېد هغه هم مینه وکړه خو دغه مینې دوام لرو دغه مینې میشګري لرله ولې د هغه مینه د دین وه موږ هم دا وایو که امن به د ملک کې غواړي نو د امن دپاره مینه پکار ده په وینه امن نه راځي په مینه امن راځي او د مینې لپاره مکتب د مینې لپاره ځای هغه دا مدرسې دي راشه دې کې وګوره چې د مینې په خوند پوه شي راشه دې کې د استاد او شاګرد مینه وګوره دې کې د امي او د ملا مینه وګوره دې کې د عوامو او د طلباو مینه وګوره نو تا ته به پته ولګي چې مینه کوم ځای کې ده دا مینه راځي په قرآن او سنت چې کله د قرآن تابعداري وشي د پیغمبر پاک د سنتو تابعداري وشي او بیا درېمه مرحله کې چې چا قرآن او سنت فالو کړي دي د هغې پسې روان شي نو دا مینه بیا نوره زیاتېږي او دې وجې نه قرآن هم وایي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى چا چې خلاف وکړ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس دا غینا چې معلومه شوه دا د پیغمبر طریقه ويتبع غير سبيل المؤمنين او روان شو بی د لارې د مؤمنانو نه چې هغه د ایمان پر رڼا اخیستې وه د پیغمبر طریقه وان اتلو القرآن ما ته حکم شوی دی چې لولم به قرآن لره کار به مې دی میشن به مې دی چې خلکو ته به قرآن ښیمه په دې ملک کې قرآن چا خو په دې علاقې کې خو علما وو حق پرستو جوړې قایي صاحب الله دې وبخي هغه هم د رسومات او رواجونو په رد کې کتاب لیکلی و هغه هم نور هم حق پرست علما وو خو د قرآن درسونه په دې ملک کې چا نه پرېښودل یو ډله پیدا شوه یو جماعت پیدا شو چې د هغې د بدنامولو لپاره مختلفې حربې استعمال شوې اول به وي زیارتونه نه مني بیا به وي خیراتونه نه مني بیا به وي کرامت نه مني او اخري دې لراله چې دهشتګرد دي دهشتګردۍ کوي دهشتګردۍ چا کولی زیارت چا نه منه دعا چا نه منله خو بدنامی به دې لراوسته او زما مهربان کله چې یو شی بدناموي نو هغې له بیا مختلفې طریقې پیدا کړي د ملا د بدنامولو لپاره د پټکي د بدنامولو لپاره د مدرسې د بدنامولو لپاره داسې خلک پیدا کړل چې پټکي ولول نوم یې په د ملا د طالب کېښوده او هغه د مولا د طالب د بدنامۍ او اوس د جهاد د بدنامولو لپاره یو میشن روان دی جهاد ضرورت صنام الاسلام دی جهاد د مسلمان خصوصیت دی جهاد په قرآن کې مستقل صورتونه دي او د جهاد لپاره شرطونه هم دي که یو سړی وایي چې موږ نو موږ دی خو غرمه کې به یې ګورئ نه کې موږ دی خو دا نه چې سهار موږ دی کړی د هغې نه بعد نفلو ته نیت وتړی انور لا نه دی ختلی دا نه چې ته وایي موږ کوم خو اودس ورته نه کې دا نه چې ته وایي موږ کوم خو په ډېران ولاړې موږ کې نه د هغې لپاره شرطونه دي نو د جهاد لپاره هم شرطونه دي که نه چې جهاد به څوک کوي څنګه به کېږي د هغې حکم به څوک کوي د هغې لپاره هم شرطونه دي خو د جهاد د بدنامولو لپاره
یو لار روانه ده او جهاد په مختلفو طریقو باندې بدنامي. زمونږه ذمہ داری دا ده، د مدارسو ذمہ داری دا ده چې د چا د وجې نه مونږه غلطې ته صحیح نشو ویلی او صحیح ته غلطه نشو ویلی. صحیح ته به صحیح وایو، غلطې ته به غلطه وایو. د دې لپاره د بدنامونو نه پخوا هم خلک پیدا کړی وو. محمد حسین بټالوي پیدا کړی وو چې هغه ځان ته اهل حدیث وي او کتاب یې لیکلی و الاقتصاد فی مسائل الجهاد چې جهاد منسوخ دی. د دې نه ختمولو لپاره غلام احمد قادیانی پیدا کړی وو چې هغه وایي زه عیسی علیه السلام ظلم او زه رالم او جهاد منسوخ دی. د دې لپاره په دې دور کې چې په هغې ونه شو همداسې خلک پیدا کړل چې وایي ځان ته مجاهد او جهاد بدناموي. منګه صحیح ته صحیح وایو او غلطې ته غلطه وایو. د اول د هر څه نه مخکې د الله کتاب دی، بیا سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی او د هغې نه بعد د حق پرستو علماو تابعداري ده ویتبع غیر سبیل المؤمنین. او چې هغې درې واړه پرېښودل نو الله وایي ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى. چا چې خلاف وکړ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویتبع غیر سبیل المؤمنین، چا چې خلاف وکړ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس د هغې نه چې د صحیح طریقه معلومه شوه او روان شه بې د هغه لارې نه چې مؤمنانو د ایمان پر رڼا اخیستې ده نوله ما تولى ونصله جهنم. وا بیړو کم طرف ته چې دی اوړېده او دننه به کو جهنم ته وساءت مصیرا بس ځای د راتلو دا جهنم چې الله وایي جهنم به والله ځای کړم. زما مهربان زما رونو مشرانو کشرانو، دا دین د مولا نه دی، دا دین یوازې د طالب نه دی، دا دین یوازې د علمي نه دی، دا زمونږ د ټولو شریک دین دی. دا د دې حفاظت به موږ په شریکه باندې کوو. د دې حفاظت به خان هم کوي، د دې حفاظت به مولا هم کوي، د دې حفاظت به علي او زمیندار هم کوي. دا به څنګه کی؟ دا به داسې کی چې موږ به حجرې هم آبادې ساتو، موږ به خپلې جرګې او مرکې هم آبادې ساتو، موږ به خپل سکولونه یونیورسټۍ هم آبادې ساتو او موږ به خپلې مدرسې هم آبادې ساتو. کله چې دا آبادي دې ملک به امن او دې ملک به خوشحالي. ټیک دی د ملا او طالب په نوم به فساد له خلک پیدا کوي، د خان او د نواب په نوم به خلک پیدا کوي، د کالجي او د یونیورسټۍ والا په نوم به خلک پیدا کوي. من به د هغه پراپیګانډو شکار نه جوړېږو، من به د قرآن او سنت خدمت کوو، د دې مدارسو سره به خپل تعلق ساتو، د دې سره به مینه ساتو. الله دې موږ په دې مینه باندې همیشه یو ځای کړي او الله دې موږ د دې مینې سره دنیا نه بوځي. زړه خو مې غوښته چې بیان مې اوږد کړی وی، وروسته خوازه خیله کې هم بیان دی او ګڼه هم دا ډېره، نو په دې لږ بیان اکتفا کوم. الله دې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق